بنیادی دا څه وجوهات کېدای شي چې موږ نن دا پریشان یو، نه مو چټه کېږي، ترقیاتي چارې مو کېږي. سیاسي کسان کوي، هغه کسانو ته کوي چې کوم دو پیژني یا ګټ تر پرېږي. که به ادارو ته لاړلې غریب سړی خو دې بیخي نام نه اخلي چې ما چار به کېږي. دفترو ته لاړ شه که ګټ دروازې نه تېروله. که سالسیګانو ته مو وکتل، سالسي نه کېږي. غریب سړی د راکړه پیسې او واخله پیسې، مړی وکړه، سبا ورځ مو بدله کړله، خوله مې خلاصه کړه. دا حال ده، خوله مې خلاصه کړه، نن دا فیصله ده، درې لوګانې مې درکړلې، الو سر چېرته. دا خو یور بزنس ده، روزګار ده. د اصل بنیاد را درومو چې دا بنیاد دی موږ ته دا مسلې پیښې ولې دي، دی بنیادي جړ څه شاید د روټ کاز. زما ډېرو درنو کتونکو، یو ځلې بیا د مروت کمیونټي اواز پیج سره مخاطب یو. عزتمندو، خبرې به کوو، خامخا به کوو، علاقه ده، حق لرو، خو خبرې به عزتمندې خبرې کوو. معاشره ده، هر سړي ته دا حق اصیل ده چې داسې یو مثبت سوچ یو د علاقې لپاره، عوامو دپاره داسې یو بهترین سوچ وښورئ. نو قدرمنو، موږ به دلته خیبر پښتونخوا په نقشې کې مروت واخلو او ډېرې عامې خبرې دي. دا ډېرې انتهایي عامې خبرې دي او یقینا موږ لپاره هر سړی موږ لپاره عزتمند ده. نو عزتمندو، بعضې خبرې داسې سړي ذهن چې راشي، سړی دا ضرورت وګڼي چې دا زه شیر کړم او مخته خلکو ته دا هم عزتمند خلک یار وي، هغه سوچ په وکړي چې حقیقت دغسې خو ده. عزتمندو، نن موږ ډېر زیات کله کې مروت ته وګورې، بجلی یې نسته ده، روډونه مو دغسې دي، بجلی مو راشي بیا لاړه سي، بیا چې لاړه سي بیا لاړه سي. که بیا دفترو حالاتو ته وګورې، بیا دفترو حالات داسې دي چې ځې راځې به ګرځېږې به. که بیا بل نظام ته وګورې، مطمئن خلک نه ده او یقینا ترقي حاصل چې دا ده چې ته مطمئن سې. نو قدرمنو، دغه څو خبرې داسې دي چې دې بنیادي وجه لکه اصل چې څه ده، نن ډېر اهمې خبرې دي او هیله لرم چې تاسو به ډېرې خوښې سي او کمنټ داسې مثبت سوچ کوو، ځکه چې بعضې خلک کمنټ سره ډېر د سړي عزت، هغه وقار چې کومه ده، څوک څومره کمنټس غلط وکړي دومره د وقار سره ډاون سي. ځکه چې یوه خبره یي که حقیقت هغسې بیا د سړی بیان کړي، غیر شي ته حقیقت ورکول دا ډېر نامناسبه کار ده. عزتمندو، دا بنیادي مسلې موږ ولې دي، لکه وټ روټ کاز، بنیادي دا څه وجوهات کېدای شي چې موږ نن دا پریشان یو، نه مو چټه کېږي، ترقیاتي چارې مو کېږي، بیا داسې ځای اوسي چې عوام څه فایده نه ځنې اخلي، یکه دوکه روغ جسلي. خو بعضې جیان داسې چې لکیر فقیر خبره یي، سیاسي کسان کوي، هغه کسانو ته کوي چې کوم دو پیژني یا ګټ تر پرېږي. مطلب دا چې یوه بله خپله ښه په پیاړو. عزتمندو، که به ادارو ته لاړلې غریب سړی خو دې بیخي نام نه اخلي چې ما چار به کېږي. دفترو ته لاړ شه که ګټ دروازې نه تېروله. یو تاریخ په نه کې بدل، تاریخ ودان سړي ته په ټلیفون بدلېږي. دا بنیادي وجې اصل چې څه دي. که سالسیګانو ته مو وکتل، سالسي نه کېږي. غریب سړی د راکړه پیسې او واخله پیسې، مړی وکړه، سبا ورځ مو بدله کړله، خوله مې خلاصه کړه. دا حال ده. دا کوم به څه کوي، دا به کوم پله درومي دا قوم. خوله مې خلاصه کړه، نن دا فیصله ده، درې لوګانې مې درکړلې، الو سر چېرته. دا خو یور بزنس ده، روزګار ده. وایي څوک چې په ژوند د چا په کار رانیسي، په مړو حساب دی چې ژوندي خو نه دي. ته چې د انسان په کار نه رادرومې مسلمان، ته څه دا خو مړې ته بیا که ته په کار رالی بیا د دوکه لګیایي. د اصل بنیاد رادرومو چې دا بنیاد دی موږ ته دا مسلې پیښې ولې دي، دی بنیادي جړ څه شاید ده. عزتمندو، موږ د علاقې د هرې فیصلې د هرې ادارې ته ورتلګ هغه سره خبرې کوونه، موږ مشرانو ته ورپسې او چې یا د لاړ سي، که هغه وابډه یي، که هغه د سینډبلي محکمه یي، که د بل څه داسې خبره یي، که سالسي، بیا موږ مشران وغواړو، بل مشران فریقیان وغواړي. نو عزتمندو، دا مشران چې موږ غواړو، دا اصل به موږ په د مشرانو سوچ کوو چې آیا واقعي دا مشر د مشري قابل ده که نه ده. ولې سته دي، دنیا شاله مخه ولاړه ده. خو موږ به دا ګورو چې آیا دا مشر ګوره ورور ده، ورور چې د ورور خاصیت نه دا ورور نسی کېدای. مسلمان چې به د مسلمان خاصیت دي، نور خو انسانان وجودان خو یو شي. نو قدرمنو، دا خاصیت به موږ په چې ګوره ته به یو مشر ولږې چې ما ته دا مځکې فیصله وکړه، دا مشر به خپله بل سړي نه په مځکې ناست دي، نو دا مشر به تا څرنګه فیصله کوي. آیا موږ به دا ګورو چې دا مشر خو دا لونګۍ خو والې ده،
آیا دا مشر خو چانه په مځکې نه ده ناست، دا چا سره زیاتی خو نه کوي، دا منشیاتو چې خپله نه ده ملوث، آیا د ده زوی خو نه ده ملوث، یار دا به ماته فیصله څرنګه کوي چې زه ورولږه داسې شای چې نن عزتمندو په معاشرې چې وګورو ډېر عزتمن خلک دي، خو خلکو نه غریبو خلکو نه په مځکو باندې ناست دي، خلکو سره جبر لګیا ده. ولې لګیا ده؟ مشران خو شکر ده اوس ډېر له مخکې خو په چېرې علاقې چې یو مشر و ډېرې غلطۍ بیا وکړلې، اخر بیا وویله چې یاره بس که نه نوره خو شرمېده به. اوس خو مالې په مالې کور په کور مشر دار سړی چې چاته ورته یې وایي زه مشر یا پایېږم. نو عزتمند بنیادي موږ ته مسلې دلته پیښي. اوس زه صلاحیت او مطلب دا چې الیت دا جلا جلا شیان دي. یو سړی د ټوبېلې ده خو همدن نسي ځینې اخیستی، بل سړی د ټوبېلې ده همدن نه اخیستی. صلاحیت بل ده، الیت بل ده. ټوبېل به وکاږي بیا به همدن نسي ځینې اخیستی. مشر به یې خو تاسې با کوالټۍ نه مشر صرف په عمر باندې نه ده، په لونګۍ باندې نه ده چې ملتان ته لاړ شي په 2008 کې اته مشر مشر به کردار ادا کوي په معاشرې چې مشر به علاقې ته داسې سهولتونه ورکوي که ته په زبان یا که په لاس یا که بغی اسلام دا تقاضا کوي چې تا له هغه نه خل محفوظ وي. عزتمندو ډېرې مسلې موږ ته دې نه پیښې دي چې موږ دې ته نه ګورو. نن دا بجلیو حال ته وګوره، دنیا ځه راځه بجلی تا نه صحیح کېږي. یوه طرف ته پالیسي شته دي چې چا بیل نه جمع کوي کنه کټ کا، بل طرف ته بیخي دو سره نسته ده چا څوک بیل درکوي ایږتیا نسي پیدا کوی. نو دا خو څه حل خو د دې دا خو نه ده، انې دا ما ذمهواره ده چې دا به زه ته سموم، دا ته تنخوا اخلې ته بیا سمې مینټیننس ته نسې ته ما بجلی کټ کوونو ته نه نه 16 آنې بیل پرې کوم 16 آنې به بجلی راکړه. ټیکه به واخیستله سي 4 سال چې به یو روډ نه جوړېږي داسې ټیکېداري باندې خو به زه اور نه ولګوم. بل داسې بلډینګ به یې لګیا به یې نیر و څه څه نیر ویله دغه چې چالو کېږي. بهرحال موږ دا وایو چې دا سستري شکار دا ولې دي، دا بنیادي وجې اصل چې دا دي چې موږ په معاشرې چې سوچ نه کوو چې چاته لاس ورکو بس موږ ووایو چې دا سړی ده، حالانکې ده ته پته خو وکړه تېر حکومتو څه کړي دي. سړی بیا پالټۍ والې برتي کوو، بېشکه پالټۍ چې سړی برتي کوي یا خپل به برتي کوي، خو دوره به ضرور ورته ګورې چې دا اهل ده که نه اهل ده. ګوره داسې کسان برتي سري دي په دفترو چې ناست دي، دا خو زیاتی د قوم سره مطلب د علاقې سره چې ته یو داسې کس هغه کې بیا به دا دفترو چې څرنګه کردار ادا کوي. ته یو قابل ټیلنټډ کس وروله چې دا په ټیسټ باندې وځي، بیا ته ورته ګوره چې دا CSS PMS والته نه ګورې، یو سړی ګردۍ زیله چلوي یا موږ غوبل کېږي نن فیصله ده خوله خلاصه کا پیسې. دا عزتمندو په معاشرې ډېر غلط اثر اچوي، دا نمایندګي نه ده. ګوره یو کلی په لکي مروت چې ده 1416 پورې امني سکولان دي بچې ایوې په علاقې چې سره درګه به ته وښوم دې بچي سبق نسي ویلی، قسم په خدای دې پته بچا نه کېږي. کمنټس وکړو مثبت کمنټس کوو، دې پته به له دې سیاستدانو کېږي چې تا په لاس چې اختیار وي وکړي چې 14 نه تر 16 پورې کوي غالبا دوه چې زه چې غلط یم 14 دي که 16 دي یوه کلي چې ایوې په ګردۍ علاقې چې پرایمري سکول بجلی ګردۍ علاقې نه دا ظلم نه ده. نو عزتمندو موږ نن خبرو مقصد دا و چې مشرانو ته درخواست کوو عزتمندي چې دو ته خدای لونګۍ په ورسره کړي دي، عزتمندي مثبت سوچ دی کوي، علاقه ده غریب خلک ته مسلمان دي ور بل مل خلک خو نه ده چې ته فیصله کوي الله رسول ته دی پچې ګوري نه دی پیسې اخلي. دا غریبان خلک به لانجې کوي فیصله لانجې نه دوره تاوان دغه ته ورسېدله چې لانجې چې دوره تاوانې لکه څوره ده نن سبا د ریواجي سالسانې چې تر کوي 60 لکه به لګیا په 10 لکه. دا غریبو خلکو لانجه 2 لک وي او 60 لک روپۍ په لګوي. بیا د بلې ډپارټمنټ ته مشران ورولټله اول هغه مشر هغوی ته مځکې 4 په یو سړي باندې سمیا دا خپله په بل چا مځکې ناسته. یوه طرف ته د اسلام دا وایي چې اوس زره د ناس چې 40 بجې د لمونځ نه کېږي. عزتمندو د دې خلکو خو بیا لمونځونه نه کېږي، بیا داسې کس ته مشري ته ولې باسې؟ مشر کرایټیریا به څه وي؟ دا به چا نه په مځکې نه وي ناست، دا به صلح مصالحت چې انصاف کوي، دا به د بل سړي پیسو ته نه وي غل، زوی بیا منشیات نه کوي، دا به منشیاتو چې نه وي منشیاتو سفارش به نه کوي، بله داسې غلط اکټیویټي به دا سپورټ نه کوي. عزتمندو دولت دوره خلکو ته په خلکو او صلاح ده په دماغ وایي چې ما یو دومره کلک دا ډېره ضروري خبره ده کیدای شي ما ملګری عربي هغه ما قدردان ده خو نام یې ځکه نسه ښولی چې سړی تر باندې ګراني هغه دا د سوچ په وکړي. زه 2 ورځې مخکې دلته په روډ باندې ولاړم نو یو ټوډي موټر نه یو سړی راکوز
ملګری مې و جوړ تازه مو وکړل چې جوړ تازه مو کول دلته بل موټر راغی دنه لږ قیمتي و نو هغه ودرېده خو داسې 100 فوټ لرې نو دا کس ما سره صرف لاس میلاو که دا حالواله نه واخیسته یږ ته ډایرک ور روان سه یږه سره ګاډي چې کېناسته نو عزتمندو ما ته خو ضرورت نسته دا کرچوړ و دایرچوړ و خو دا وایم چې دا صرف دا و بنیادي وجه دا وله چې د ما نه د چې دولت زیات و حالانکې هغه دولت به د څرنګې هغوی خدای ته پته لګېږي موږ ته نه لګېږي چې دومره غټ غټ موټر د نن سبا مهنګایي چې ته کوې بهرحال خو د ذهن چې لکه په د دماغو باندې هغه دولت حاوي و بیا ما ویله چې دا اوس ګوره د ملګري نه ده ملګري دې ته نه وایي چې غریب سړی منې د تعظیم بیا له ودان نه زیات کوم پس ته ما ته معاشره اختیار راکوي قانون دې ته نه وایي که اسلامي ده که پښتو ده که رواج ده دا قانون نه ده قانون دې ته وایي چې په تا داسې اوي لکه ګوره یو ملازم ولاړ ده په روډ باندې اشاره یې وکړله چې ګاډي مه رادرومو دا د روډ چې دیوال خو نه ده که نه یو کس ولاړ ده خو قانون دته دیوال ده دا یې ودرېده دا چې ودرېده قانون دته دیوال ښکاري نو قانون بنیادي هغه دا ده که اسلامي که اخلاقي که معاشرتي قانوني عزتمنو د دولت په دومره په ځان باندې نه وي که رزق هغه ده چې رب کریم کوم لیکلی ده سم د په سرلک ته واړې ژکه تا دوره تر زیاته کم څه رزق هغه ده عزت ته ذلت د الله په لاس چې ده مرګ زندګي د الله په لاس چې ده دا ودان به ته ټیټېږي به ودان ته ولې مرګ زندګي ذمهوار دیګه رب جلیل ده د تا عزت ته ذلت د په لاس چې ده نو تا رزق د په لاس چې ده ته نور غواړې څه شی دې خلکو هغه پرېږدو الله ته متوجه سو او چې کوم کسان دي هر سړی د خپل ځان صحیح کوي اول ما ته پکار ده بیا بل ته پکار ده نو دا معاشره به داسې چلیږي که تا په دغو باندې دا کوم چورت تر سالې دا تر وکړلې خو نه چاته داسې تا ګورې سترې درکې ته ورسه چې غریبان په ډرامو برارهي دا زیاتی نه ده دا به خدای پاک وروځي پته نه کوي ووټ نه ده چې ورته ودرېږي لونګۍ ووایې چې زه ډېر تکړه سړی تکړه دی چې عوام وښیي یوه کلي چې 14 پرایمري سکولان کوي یوه کلي چې یو علاقې چې یو نسې کوی داسې په سیاست باندې وایي داسې زندګي نه درده څه حاصل بیا چې له احسان سره لیدل نه وي نو دا څو خبرې عزتمنده موږ وکړلې علاقې مو موږ باندې حقي دا مشرانو ته درخواست ده دا ادارو والو ته درخواست ده کلارکانو ته درخواست ده دفترو والو ته درخواست ده چې هر سړي سره میلاویږو په اخلاقو کوم قانوني چارې عادي په ټیم ورته کېږي دا ضروري نه ده چې هر سړي والا دې کېږي غیر قانوني میا کوو او وینو چې غیر قانوني اول کېږي یا قانوني شاته کېږي موږ د علاقې مشران د لکي مروت د خیبر پښتونخوا پوره پاکستان چې عوامو سره د انصاف کوي د ثالثیګانو چې د پیسې نه اخلي ادارې د خپل چې صحیح سي څوک بل پرې کوي یا د بجلی ورکوي ټیکهداران د خپل ټیکې صحیح کي شل کاله د په یوې ټیکې نه تېروي ماشره خو مذبذبه دلته صله چې د خپل ریلیف نه میلاوي ته انصاف نه میلاوي ته به څه کوې نوره نو ته خو که دلته معاشرې چې قانون تابع یې انصاف پاره تابع چې څه مان انصاف تا ته نه کېږي بیا ته تابع نه سي پاته کېدلی څو خبرې ولیلې ما داسې ضروري وګڼلې الله مو خوشحاله ساته خفه نه سو ځکه چې موږ په تاسې حق ته تاسې په موږ باندې حق ته عزتمن مجلس به کوو او دا معاشرې چې به کرداره دا کو جوانان برچېږو په کار ده چې داسې علاقو ته دې لاړ سي چېرته تاسې د NGO ته ګورو سوچ سیاست پاره لګیا دي بعضې روغ سته دي او دا به فیسبوک ته ودرېږي یا دا مې دغته دا شی ورکړه دغته دا شی عزتمندو چې کوم غریب خلک ته تاسې رایسو چې دو چغېږي یا بغېږي تندې نه مړېږي سکول یې نسته دا بله وجې سترې درکې ډتلام نو میره دا بچي دي ویره دا درې دي ما ورته له سکول ویله چې سکول خو 4 کیلومتر لرې ده بیا دا خو داسې علاقه ده چې موږ خو کړاسې نه سو لږلی د دې جواب به سبا ورکوي داسې نه ده چې خالي ته په ما باندې سیاست وکړې پاسې په اسمبلی چې ناست دی ټول موږ پاره عزتمندي خو په کارو باندې ادروایز موږ بالکل دا نه منو او دا د غریبو خلکو فنډ دا د ودان نه ده خو چونکې افسوس چې موږ معاشره به خبرې نه واروي که بیا واروي بیا عمل نه پکوي کنه دا ټوله معاشره چې ګسلی ولی چې په غلط جي سکیم نه منه په غلط جي زه دا پیسې نه منه د سرکار پیسې چا پلار جاګیر نه وي خو بهرحال هر سړی وایي چې زه بس وخته تېروم بیا نو عزتمندو معاشره به صحیح کېږي هلته چې زه اول بل پسته